ټولو نوال ښه تاسې ډېره مهرباني شکریه څه دوره شورټ نوټس نه تاسې دلته راغلو وایي مو حوصله افزایي مو وکړه ډېره مهرباني مو خیال چې خبرو حق ادا شو ما ته ډېرې خبرې نه دي پاتې څه زه وکړم زه دوره سوشل میډیا نه دوره اکټیوه نه یم خو بهرحال بیا کسه مې ډېره که نه یوه 2 ګنټې ټایم خامخا ورکوم کسه مې وکړوي هغه مشران چې هغه یقینا ټیک دی موږ په بازار کې ناست وو یا په خونې کې ناست وو بس خپل ذهن سببي مسالې ته سوچ کوو چې دا مسله داسې حل کول پکار دي نه نه کومې مجبرۍ وي هغو مجبرۍ و پاته مو ته نه وي بیا هغو مشرانو ته چې هغه څوک جرګې کې وي یا څوک خبرې کوي هغوی ته مو ته نه ډېر معلومات وي خو هغوی په خلاف داسې پوسټونه وکړو چې ما خیال چې هغوی کیا دا جرات اوس ختم شوی دی چې یوې نیمې جرګې ته مخکې شي یوې نیمې قومي مسالې ته مخکې شي ویلې چې یمو کشر یې نه پرېږدي یمو ځوان یې نه پرېږدي که هغه ښه خبره وکړي یا پروپیګنډه وسې کو که باده خبره وکړي یا پروپیګنډه وسې کو اکثر مشرانو نه زه دا اورم چې هغه نن ورځې جرګې نه خبرې نه تقریرونه ډېر ځان سیټ ته کوي هغه وجه دا دی چې یمو ځوانان ډېر زیات مشر په خلاف لګېدلي دي زه مشر دا خبره کوم مشر به بېشکه ځوان نننۍ ورځې پورې کیدای شي نظرانداز کړی وي دوی به ګیلاوي خو زه داسې یم چې ټولو نه زیاته ذمهداري کشر جوړېږي دا خبره زه بار کوم چې موږ کله کوم کې غلطه وشي موږ یو بل نه ذمهداري اړوو اوسه پورې هېچا ونه لس یاره دغې ښې ما غلطي شته ما ورکې سستي دی دا ذمهداري ما جوړېږي موږ ذمهداري نه قبلوو هېڅوک یې نه قبلوو یو بل نه چوو لکه اول ورځې موږ دا خبره کړې وه همداسې ټولې کورمې کې زه د اورام دي نه مخکې مې اورېدلي وو چې یو مضبوط مرکز موږ کوم ضرورت دی هغه مضبوط مرکز صرف زه دا نه یم چې صرف یې شیعه ضرورت دی هغه یې سنیه ضرورت دی که مرکز یې مضبوط وي هغه مو اندازې څه بیا نشي جوړېدی هغه دا مرکز لوس کې چې وي هغه به هغو خلکو چې هغه خامخا فساد جوړوي هغه روکتام به کېږي نه مضبوط مرکز سم موږ دا خبره کړې وه چې یو مهذب قوم یو مضبوط قوم جوړول ضرورت دی ډېرې خبرې به وي لکه اکثر موږ وعدې ډېرې کوو هلی بلچخیلو مسله به حل کړو پلانکۍ مسله به حل کړو دا به وکړو دا موږ که څه داسې یوه خبره یې نه دی کړې هغه یې وخت ضرورت دی انشاءالله هغه به خپل ځای کې کوو بلچخیلو مسله دی اګېدو مسله دی مقبلو مسلې دي هغه خپل ځای کې ضرورت دی خو ما ته خپله داسې زړه یایي چېرې دا ټولو نه زیات ضرورت څه دی هغه اول چې کله مو مضبوط مرکز جوړ شي او یو مضبوط قوم جوړ شو مهذب قوم جوړ شو انشاءالله دا ټولې خبرې به بیا هغه روانېږي مو مشر زه داسې یم چې مشر ته پکار دی چې هغه یې کشر خیال وساتي ویلې چې کشر خپل ځای کې قوم کې مشرۍ کې ټولو نه زیاته ذمهداري دی زیات اهمیت لري او کشر ته پکار دی چې هغه یې مشر داسې مخالفت نه وکړي ټیک دی روشي دلته کینی یوه نیمه غلطه ورکوي ما کې غلطه ورکوي زه خو صفا خبره کوم زه خپله تنقید نه هېچا نه ډارېږم اکثر کیدای شي دا خلک سوچ وکړي چې دوی د سوشل اکټیویسټ ټول کړو یا نورې خبرې کوي د خبره څه تنقید نه ډارېږي زه خپله بلکل نه ونه ډارېږم خو کم از کم دا خبره کوم چې په کومي ممیلو کې په کور نه دی چې مو ممیلا وي کوم یو موقف وي یوه بیانیه وي هغه په خلاف مو دوره سوشل میډیا کې اکټیو شو چې موږ کومي خبرې اخرو راشه دلته کښېنه موږ خو هغه نه یو چې موږ چا نه تنګېږو موږ کشر نه تنګ شو موږ ځوان نه تنګ شو بلکې زه یم چې موږ چا نه تنګېږو هر سړی حق لري که دلته عیسایان پراته دي هغه ته دا حق اصیل دی چې هغه راشي یوه نیمه غلطي وي موږ کې مشر کې وي بالکل میټینګ ورسره وکړو ته وایي چې دا تو کې غلطي دی نه سوشل میډیا نه یې دوره وچول کړو چې موږ موقف ټولې دنیا ته بیا غلط ورسیږي میسیج غلط ورسیږي نه هغه نه موږ قومي موقف بیا ډېر کمزوری شي بله یوه خبره زه خو خفه کېږو بانه ډېر وخت نه زه ورم تقریبا مو بچي وو دا خبره کله کالج کې یو سکول کې وو دا خبره مو ورو بار چېرې دلته تعلیم یافته خلک نظرانداز کېږي بېشکه وي به تعلیم یافته خلک خو که د تعلیم یافته خلکو ته سوچ وکړو او کومې مو ریټایرډ کسان دي که هغه پرنسپلان دي که هغه پروفیسران دي څوک دي یا هغوی څه کردار ما ته مشرۍ کې نه برېږي په کار خو دا دی چې ټیک دی مشر خراب دی ملک به خراب وي انجمن سیکرټریان به خراب وي نور به خراب وي خو چې دا کومې مو ریټایرډ تعلیم یافته خلک دي نننۍ ورځې پورې خو مو خل چې هغوی مشرۍ کې څه کردار خو ما ته نه برېښي یا یک یو خبره شته چې سټیج نه ودرېږي صرف تنقید یې زده
تنقید یې دا مشوره سټیج نه ډېره ښه ورکوي چې را داسې په کور دي داسې په کور دي خو اوسه پورې پریکټیکل میدان کې ما په خیال هیڅ نشته. اکثر سیمینار کیږي امام یک کلونه کې سیمینار وشي ملانې کې وشي پیوړ کې وشي بل ځای کې وشي تعلیم یافته خلکو صرف تنقید په مشر تنقید په انجمن تنقید په بل تنظیم تنقید و خپله پریکټیکلی میدان کې مو خیال هیڅ نشته صرف خبرو پورې محدود دی. نو زه داسې یم چې صرف خبرې نه وي په کار. بله ورځ ما اندي هال کې میټینګ و مرګلو ته مو وله څه مخکې خو مو دا ګیله کوله چې زموږ ځوانانو ته مکان نه میلوي. اوس خو ځوانانو ته مکان میلو دی که نه دی میلو. زه ښه دوره زوړ نه یم چې زه مثال هغو سپین ګیرو کې یم چې بیخي زوړ یم. زه یو ځوان یم تاسې مرګلی یم دغو کې به ډېر داسې کسان وي چې هغه یې ما منځولي دي. زه داسې یم چې که دا کال تیر شي مو ځوانانو څه نه وکړه ما خیال چې ځوانانو ګیله بیا به بېجا وي. په کار دی که قوم ته څه کول غواړو نو نن مخکې شوی قوم ته خپله انرژي قوم حقې کې استعمال کړو قوم پوره استعمال کړو نه چې صرف تنقید. نو زه بیا ځوانانو ته دا دعوت ورکوم صرف اهل تشیع ځوانانو ته نه زه اهل سنت ځوانانو ته دغه ورکوم سرپوڅ وخت ځوانانو دی دغه کورمه دی ډېره خرابه شوه ډېر فسادونه ډېر مړي مو ورکولې ده هر څوی نن راشوی ځوانان دغې کور مې څپاریونه وښی ترې پورې دغې خاورې خدمت وکړو دغې خاورې پاره کار وکړو. ما مخکې ویلي وو چې اکثر که د یهود نن ورځې ټولې دنیا کې ټولو ناکام خلک څه دي هغه یهود دي خو ټولې دنیا نه یهودو قبضه دی. که هغه امریکا دی یهود ونې قبضه دی که هغه وجه څه دی چې هغوی هر سړی قوم پاره کار کوي. لکه مو اول ورځې ویلي وو چې هغه یوه رنډیا قوم پاره لګیا وي قوم پاره کار مو بدقسمتۍ صحیح چې قوم ته کار نه کوو خپلو مفادو پاره کار کوو. هر څو یار مخکې شوی قوم پاره ټول خدمات وکړو ټول خپله حساب ورکې واچو. هغه صرف دا نه چې صرف ځوان که مو ډاکټر دی که مو انجینیر دی که مو استاد دی که مو محنتکش دی که مو ریډۍ والا دی که مو هر څوک دی خپله برخه لږ لږ کار څه قوم پاره وکړو انشاءالله امید لرو چې د مو قوم ترقۍ طرف ته راشي. و اخر کې زه بیا یې تاسې شکریا ادا کوم ډېره مهرباني شکریا. او بله یوه خبره حاجي هغه شوه ذهنه نه ووته مو داسې یو مو خپله خبرې کړې دي اهل سنت وروڼو سره چې انشاءالله ځوانانو به یو کنفرانس سر کې ګډو هغه مثال مرکز کې وي او بیان به مو کې ګډو هغه سنټرل کورم کې وي یا سادې کې وي مو دا ځوانان به انشاءالله هلته ځو هغه ځوانان به دلته راولو مو علما یوه علما به خپلو منځو کې کېنوو مشران به خپلو منځو کې کېنوو چې دغې خاورې خدمت وکړو د مسجد په ساتونه مو تنګ یو هغوی تنګ دي. او اخر کې بیا ډېره مهرباني شکریه. السلام علیکم.